ملګرو دغه سیټ ته چې کمپایل تصویر تاسو ښکاري کنه دا د هغې شهیدانو د هغې زخمیانو لیست دی کم چې 13 ورځ د کرکټ میچ وګټلی شو بیا دغه مجاهدین راپاسېدل او هوایي فایرنګ یې شروع کړو دا د هغې فایرنګ د وجې نه چې کم زخمیان او کم شهیدان دي د هغې لیست د ضلع پېښور یا ورسره خوا کې چې کومې نورې علاقې دي د هغې لیست را جمع کړی دی الله رب العزت دې د دغې چې کوم وفات شوي دي الله دې قبرونه د نور نه ډک کړي او کم چې زخمیان دي الله دې ورته شفا ورکړي او چا چې دغه هوایي فایرنګ کړی دی نو دې ته زه وایم د حدیث په رڼا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې یو مسلمان په ناحقه باندې قتل کو داسې شوه لکه د چې ټول انسانیت قتل کو داسې شوه لکه د چې دا ټول انسانیت چې دی تباه و برباد کو نو دا یاد ساتئ تاسو خو د کرکټ د خوشحالۍ نه د بل مسلمان کور روان کو د بل مسلمان نم ژوند او زندگی واغسته بل مسلمان هم کنډم کو خدا یاد ساتئ که په دنیا کې نه نو په آخرت کې به الله رب العزت ته تاسو ودرېږئ او الله رب العزت به در سره د دې حساب کوي او الله رب العزت ته به تاسو جوابدeh دا یاد وساتئ ګوره مونږ بار بار وایو چې دا لوبه د کرکټ یو لوبه ده او دا تر لوبې پورې خاص کول پکار دي په دې کې دې حد ته نه دي رسېدل پکار چې ته راپاسه او تمانچه راوباسه او دغه 20 شپو کارتوس یې ورته راغسي او ډز وډز او د بل مسلمان کور روان کا نو لہذا تا به څومره کورونه په دغه هوایي فایرنګ کې وران کړي د څومره مسلمانانو خوشحالۍ چې دی هغه به تا په غم باندې بدلي کړي د څومره مسلمانانو د کور خوشحالۍ به تا اغسي د دې دپاره به ته الله رب العزت ته پیش کېږي او الله رب العزت ته به جواب ورکې ان شاء الله العظیم د قیامت په ورځ به د دغې شهیدانو د دغې زخمیانو لاسونه او ستاسو به ګریوانونه دغه تاسو چې دا دومره جذبه د کرکټ دپاره په زړه کې ساتئ که دغومره جذبه ستاسو د اسلام دپاره وی که نه نن به دغه مسلمانان په ټوله دنیا باندې حاکم وو د دین اسلام خبره خو چې راشي بیا هر سړی په خپل کور باندې ننوځي هر سړی ځان سیټ ته کوي خو چې کله د کرکټ خبره راشي بیا هر سړی مجاهد او بهادر شي راوځي بس هوایي فایرنګ شروع کی لہذا هوایي فایرنګ دا یو عظیمه ګناه یو عظیم جرم دی انتظامیه ته پکار دی چې کم خلک هوایي فایرنګ کوي او چا کړی دی په کومه علاقه کې کړی دی د دې سره پوره احتساب وشي او د قانون په دایره کې چې دا راګیر کړی شي چې آینده څوک دغسې حرکتونه کوي الله رب العزت دې مونږ او تاسو عقل شعور را نصیب کی